الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته. الحمد لله. هر حمد دی، هر حمد د هر حامدنا په هر زمانه کې لله مختص لله خاص چا پوری خاص الله پوری. هر حمد د هر حامدنا هر زمانه کې لله مختص لله. خلق معترض اعتراض چې درې تعمیمات ته وکړل او یو دی تخصیص. دا درې تعمیمات ته د سنه وکړل. جواب الحمد هر حمد دی. دا تعمیمم د الف لام نو کو یا الف لام استعراقی دی او یا الف لام جنسی دی. چې الف لام استعراقی شي هر حمد دی او چې الف لام جنسی شي نو جنس حمد. ماهیت حمد لله خاص الله لره دی. ذهن دی فورس د جنس اطلاق په قلیل او په کثیر باندې کی. ما يطلق على القليل والكثير. او په هر زمانه کې الکه دا تعمیمم د دین مستفاد چې دا جمله اسمیه ده. صدا جمله اسمیه ده. اسمیه ده او جمله اسمیه دلالت کوي په دوام او استمرار باندې. بیا معترض اعتراض زبد توخیمه جمله اسمیه بوي. جمله اسمیه بوي او دلالت پنه کوي په دوام او استمرار باندې. که زید قائم زید ولاړ دی همیشه خو ولاړ نیوي. کله قاعد کینی او کله سملیجی وغیره. جواب مونږ وی هر جمله په دوام او استمرار دلالت نه کوي بلکې جمله چې معدول وي د جمله فعلیه نه. جمله اسمیه چې معدول وي د جمله فعلیه نه. جمله اسمیه چې معدول وي د جمله هغه دلالت کوي په دوام او استمرار باندې. لکه الحمد لله دا په اصل کې حمدا لله دا. حمدت حمدا لله. حمدت حمدا لله به حمدت فعل حذف کړی. حمدنا دامو مرفوع کو مبتدا ته جوړوله مرفوعم کو الف لامم په داخل کې چې مبتدا شي. الحمدلله شو ٹھیک شولا. نو کومه جمله اسمیه چې معدول وي راوستل شي وي د جمله فعلیه نه نو هغه جمله اسمیه دلالت په دوام او استمرار باندې کوي. دلته کې دا الحمدلله دا معدول ده جمله فعلیه. الحمد لله الکه هر حمد دی په هر زمانه کې د هر حامدنا د هر حامدنا الکه د هر حامدنا دا د سنه مستفاد. دا تعمیم د سنه مستفاد. دا تعمیم مستفاد شو د عدم ذکر د حامد. د عدم ذکر د حامد الکه حامد فاعل ذکر نه دی چې نه دی نو ار یو تر ناغسته شي. هر یو حمد کوون کې ار حامد ترنه اغستش. بیا معترض اعتراض چې حمد دی وی او حامد دی نه وی. مونږ جواب مونږ وی حمد عرض دی بغیر د معروض نه ناراضي. حمد عرض دی بغیر د معروض نه ناراضي. خامخابا معروض به وی کنه
صحیح شول راځي دا درې تعمیمات یو تخصیص دا تخصیص د لام نه مستفاد دی لله کې دا لام کم لام دی دا لام للتخصیص دی مختص لله مختص لله هغه الله المتوحد چې متوحد دی واحد دی متوحد دی واحد دی احد دی بجلال ذاته په عظمت د ذات خپل کې په عظمت د ذات خپل کې جو واحد لا شریک دی ها بیا معترض اعتراض کې المتوحد دا څه شی واقع شوی دی جواب مونږ وای دا د کلمې د جلال د پاره دا صفت واقع شوی دی لله المتوحد کنه بیا معترض اعتراض چې متوحد کې دا تا ده په دې تا کې خزا او صبر وکړو بیا معترض اعتراض کوي چې المتوحد دا د څه صيغه ده د اسم فاعل ده او د کوم باب نه ده د باب تفاعل نه ده خجن بیا معترض اعتراض کوي چې په باب تفاعل کې دا تا د دریو معانیو د پار راځي د دریو معانیو د پار راځي یو تا د طلب د پار تا للطلب تا د څه د پار طلب د پار لکه تعظم زیدن تعظم طلب د عظمت وکړلو چا زید دلته کې دا د طلب د پاره طلب د فاعل د باب تفاعل د مشتق منه د اصل فعل طلب د فاعل د باب تفاعل د مشتق منه د اصل فعل تعظم زیدون دا زیدون چې دا فاعل دی د باب تفاعل کنه او دا طلب کوي د مشتق منه د اصل فعل مشتق منه د اصل فعل څه شی دی عظمت دی ذهنم پور رسیدل روي خانو تاب د څه لپاره راځي د طلب د لپاره راځي تا د طلب د پاره او یا لکه هم دغه رنګ تا د تکلف د پاره راځي تا د څه د پاره راځي د تکلف د پاره راځي تا د تکلف د پاره راځي لکه مثال پته ور باندې مثال پته ور باندې د تکلف د پاره راځي لکه مثال په تور باندې لري چې د تکلف د پار راواخلي لکه مثال په تور باندې لري تزرب زیدونو لکه زید وخلو کړل خو په ډېر مشقت سره پس سره ډېر مشقت یا تحرج زیدونو زید ځان په لوی تکلیف کې واچول رجوع نو لکه د تکلف معنا دا چې فاعل د باب تفاعل دا په تکلف سره حاصلوي مشتق منه د اصل فعل فاعل د باب تفاعل حاصلوي مشتق منه د اصل فعل په تکلف سره پس سره تکلف سره لکه مثال په تور باندې راځي تدخل زیدونو زید په ډېر تکلیف سره داخل والے وکړلو تدخل زیدونو صحیح شول راځي او یا تحرش یار یو راخلی خدغه معنا سره برابرې او یا لکه دریم نمبر دا تا د باب تفاعل د ضرورت د پاره راځي د څه د پاره ضرورت لکه تحرجت توینو وګرځیدله خټه ګټه
وګرځېدله خټه ګټه کنه سرورت خو پیژنې کنه سرورت انتقال من حقیقت انتقال من حال الى حال انتقال من حال الى حال انتقال د یو حال نه بل حال ته وګوره دې ته سرورت وایي نو فاعل د باب تفاعل سرورت کوي د مشتق منه د اصل فعل نه الکه فاعل د باب تفاعل دا سرورت کوي د مشتق منه د اصل فعل نه مفعول به تا لکه تتين زيد حجرا تتين زيد حجرا تطين زيد حجرا فاعل د باب تفاعل وګرځول مشتق منه د اصل فعل چې تتین خټه ته وای کنه دا څه شی وګرځوله حجرن کانه وګرځولو تتين زيد حجرا وګرځولو زید خټه غټه وګرځولا یا لکه پوی پښولې نو تا د باب تفاعل په څو معنو سره راځي دریو معنو سره راځي اوس راشه معترض اعتراض کې چې د باب تفاعل درې معنی دي او دا درې وړه معنی دلته باطل دي په باب تفاعل کې درې احتمالات دي او دا درې وړه احتمالات دلته کې څه دي دا باطل دي اولنې نمبر احتمال کوم یو دی چې دا تا د طلب د پاره وی طلب نو دلته کې بیا معنا بدل شي الحمدلله المتوحد الله جل جلاله حمد دې خاص د الله د پاره المتوحد چې طلب د وحدت کوي طلب د وحدت کوي الکه طلب د وحدت کوي دا معنام باطل ده دا معنام څه ده باطل ده ولکه ولې باطل ده ځکه باطل ده چې طلب خو سبق عدم والی غواړي طلب د شی سبق عدم او معدوم والی غواړي طلب د شی سبقی معدوم والی غواړي چې دا شی به تاثر نوي الکه دا ګیلاس د اساق سره دی جیب کې اچولې ده او جی یا لکه اساق چې اوس دا ګیلاس بیا غواړي غوښتلی شي نشي غوښتلی او که بل ګیلاس غواړي دا ګیلاس نشي ځکه که د طلب کولی د دې نو دا سبقي عدم او معدوم والی غواړي چې د سره دی نه وي که نه لکه چې دا المتوحد کې دا تا د طلب د پاره شي واجب تعالی طلب د وحدت کې یعنی نعوذ بالله من ذلک مخکې شرکو او مخکې شریکو وسره او اوس طلب د وحدت کوي طلب د څه کوي د وحدت کوي نو دا معنی هم څه شوله باطله صحیح شوله او یا لکه المتوحد که دا تا د څه دپاره واخلي د تکلف دپاره واخلي د تکلف دپاره واخلي دا معنی هم باطله ده څه ده باطله ده او صحیح نه ده نو معنا به داسې چې حال الحمدلله ټول حمدونه خاص الله لره دي المتوحد چې دا وحدت حاصل کړی دی ډېر په تکلف سره دا وحدت یعنی مشتق منه د اصل فعل حاصل کړی دی ډېر په تکلف سره دا معنا هم صحیح نه ده الله جل جلاله هم تکلف نسبت واجب تعالی ته رسدي دا باطل دی کنه راځي سدي باطل دی تکلف او دا خو واجب تعالی باندې ناراضي ان الله على كل شيء قدير ان الله
لا کل شیء قدیر هر څه باندې قادر دی قادر مطلق دی دغه معنا سي او دریم نمبر معنا دی چې السرورت دی نه الله جل جلاله انتقال د یو حال نه بل حال تکړه الکه انتقال د عدم توحید نه توحید تکړه دی یا نعوذ بالله من ذلک په الله جل جلاله باندې مخکې د توحید نو او د غین ربیا بل چا توحید ترا وستلو نلکه درېمه معنا باطل ده چې هغه معنا د ضرورت درځي نو معنا د ضرورت دا چې دا معنا باطل ده چې الله جل جلاله کې مخ کې توحید نو د شرک نه غیر شرک نه سترا وستلو غیر توحید ترا وستلو شرک نره غیر الله دا واجب تعالی سترا وستلو توحید ترا وستلو او دا معنا صدا باطل دی درې وړه نو معترض اعتراض کی متوحد کی دا تا د دریو معانیو د پار راضی او درې وړه معانی باطل دي یا لک پوش دا دو کلی قاری سے پشوي سوچ دې بس تاسو نوم دی ها نور الامین هغه مفتی صاحب سره نوم برابر دی ها حاج نو لہذا درې احتمال درې وړه باطل دی جواب سیب مهربانه جواب ز درې وړه معنی اخلمه خو حقیقتا نه مجازن زدري وړه معنی اخلم خو حقیقتا نه مجازن الک تا د صد پار اخلم طلب خدلته کې د طلب نه مراد اقتضاء ده د طلب نه مراد ذات د بادر تعالی تقاضا ده دی کوي او یا اقتضاء کنه اقتضاء په اقتضاء کې بدانوي چې مخکې معدوم دی اوس دا دی اوس دا حاصل کړلو ذهن دې پوره شېدلو نو دا اقتضاء د طلب نرا زترنا د متوحد نه دا اوله معنا اخلما چې هغه څه دی طلب دی خو د طلب نه مجازن اقتضاء اخلم د طلب نه مجازن اقتضاء اخلم اقتضاء نو المتوحد هغه ذات د باری تعالی ذات د باری تعالی المتوحد چې هغه اقتضاء د وحدت تقاضا کوي مجاهد څه غوښتنه ها خلاص صحیح یا لکه پوه شولې په دې خبره باندې اقتضاء اخلم او یا د متوحد نه دویمه معنا اخلم چې تا د تکلف ده خو د تکلف نه زه دلته کې کاملیت اخلم مجازن کاملیت اخلم هلکه په تکلف او په تکلیف سره چې سړی یو کار کوي نو لازم وسره څه شی دي کامل والے کنا چې کار بخ پوخ وي ټیټ پوي مضبوط پوي دي نو د تکلف نه دویمه معنا د تکلف اخلم خو تکلف نرا مجازن کامل والے اخلم کاملیت اخلم ساخلمه کاملیت نه معنا بدل الحمدلله المتوحد الک حمدون دی خاص الله لپاره المتوحد چې کامل فی الوحدانیت دی کامل فی الوحدانیت الک په وحدانیت او توحید کې څه دی کامل فی الوحدانیت دی دا شویمه معنا شویمه
او دریم نمبر معنا دی الکه زه د متوحد نرم معنا د څه شي اخلمه د ضرورت د خو یا لکه د ضرورت خو مجازن ترنا را په طریقې د مجاز سره زه د دې نه را اثبات او ثابتوالی اخلما اثبات او ثابت بغیر د نقل نه بغیر د سنا د نقل نه چې نقل دی پکې د یو حال نه بل حال تراشي نه ام دقه توحید بوي خو ثابت بوي مضبوطوالی به پکې وي مجازن الکه کله کله یو سیز خو ستند مثال په تور بلا تشبیه بلا تمثيل مخکې نم دا او ته نورم مضبوطه کیږي مضبوطواله پاغي کې راشي نو انتقال پکې را نه للی نور مضبوطواله را للی اثبات پکې را للی کنه نه لله خاص الله المتوحد چې ثابت ته په توحید کې المتوحد ثابت په توحید الکه سو وړه درې وړه معنی اخلي درې وړه معنی خو مجازن بیا معترض اعتراض کی چې صاحب مهربان اصل خو اخذ د حقیقت دی اصل اخذ د حقیقت دی تا خو ارتکاب د مجاز کو ارتکاب د مجاز او ارتکاب د مجاز خو دا عجز دی ارتکاب د مجاز عجز دی چې سړی عاجز وي د حقیقت نه مجاز ته ضرورت پکې اصل څه دی اخذ د حقیقت ته چې په حقیقت باندې عمل وکړي او یا لکه دا مجاز خو عجز دی عجز د حقیقت نه ته څنګه مجازي معنی اخر اعتراض باندې خو جواب مونږ یو په کلام په قرآن او په احادیث مبارکو کې او په کلام د مصنفینو کې ارتکاب د مجاز دا لپاره د ایجاز او اعجاز او د فصاحت او د بلاغت د پاره وی په کلام د کلام الله کې او پس کې په حدیث مبارکو کې او په کلام د مصنفینو کې کوم فصیح او بلی کلام د مصنفینو کې دا ارتکاب د مجاز دا د صد وجه نه روي دا د ایجاز او اعجاز او یا لکه د فصاحت او د بلاغت د پاره روي ذهن د پیورو یعنی قرآن الله جل جلاله غصه په حقیقت باندې عاجز خونو ذهن د پیورو سره او بهم قرآن کې مجاز شته دی قرآنی عظیم دا په اخیری پوړی د فصاحت او د بلاغت ولاړ دی اخوا نور فصاحتونه بلاغتونه هغه نشته دی بس دې کې ډېر ټول راجم دي او چې څوک په کوي ذهن د فورا سیدل ها بیا معترض اعتراض کی چې تا المتوحد ویلې نو په د المتوحد په ځای به څه ویلې واحد به ویلې الواحد الحمدلله الواحد واحدی به ویلې جی موږ وایو کثرت د مبانیو دا دلالت کوي په کثرت د معانیو باندې جی متوحد کې ډېر معانی دي دا دلالت په ډېر معنا باندې کوي چې کامل توحید دی کامل کثرت د مبانیو دا دلالت کوي په کثرت د معانیو باندې تاسو ویلو کنه کافیه كثرة المباني تدل على كثرة المعاني تاسو ویلو کنه په کافیه کې یو حروف هجا دي حروف هجا
الف با تا دیتا منطقیان حروف بسائطم ویو سو حروف هجا او حروف بسائط ذهن دې ټول رسېدلی یو قاری ویل با هغه طالب ته پیش په خبره باندې چې په الف په مزه یو شلق وینتی وسلږي او تا او ثا کنه خپل مخرجونه نه رسېدلی لہذا سم ګناهګار شول قرآن غلط وي الله قرآن نه وسیله د قرآن دا ذهن دې پورزه کله با په ځای باندې به پیش په خو یا بو په دې باندې طالب روانول شي خیر دی روانه کا تاسو صرف د کور کول دي کنه ها قرآن کې به یو شان ویل کی واو کنه لہذا خیر دا واس طالب روانول دي کنه ذهن ټول رسېدل او اهم مقصد دی ها چا چې نورانی قاعده نه ویلي نو دا وایي مفتی سیف الله صاحب مروتی نو لہذا دا کوړي مفتی فرید صاحب داغي شاګرد ابو خلیفہ موجي لاغي په تخصص کې د اخرت داخل کړي چاته تاسو کولې وای دا خو وسو اخري پیش په خبره باندې وای چې خیرت یې صحیح نه یو مانزه ته مخ کې شي ولهذا بس هغه بیا خوان نه مفتی او ولد والد رسوي ها بیا ډېر ګرځي خپل کوتاهی نه ختموي ها شرم په علم کې نه کوي ها بس یو دوه مخه چې په ساړې په تجوید سره وي بیا پیږي کنه سره ها خبرم څه خبر رانه پاتې شو دا دلالت کوي په نه حروف هجا الف با تا ثا او بل حروف مبانی دي کنه حروف مبانی هغه ته وایي چې کلام ته مرکب شوی وي لکه ضربه کې دوا رابا چې دنو دا حروف مبانی دي ځکه کلام ته مرکب شوی دی ذهن دې فور سیدل روزي یا ضربه زیدون یا زید شو مثال په تور باندې ریږي زیدون ز یا دال لیکن دې ته حروف مبانی وي او بل حروف معانی دي سری حروف معانی هغه تر ویل کېږي چې دلالت کوي په معنا باندې په چا باندې دلالت کوي په معنا باندې دلالت کوي یا لکه پوښولې په دې خبره خج خاجی نو لہذا دې کې حروف زیات نو ځکه واحد ونه ویلې او متوحد ویل دا یو جواب حروف زیات دویم نمبر جواب دا دی چې رجی واحد اطلاق څنګه چې په واجب تعالی باندې کېږي دغه شانت بغیر د واجب تعالی باندې کېږي واحد چې زید ځان لوي نو ته زید واحدون کنه زید یو دی ذهن دې پوره سیدل وشي نو د دې د وجه نه سو ویلې متوحد چې متوحد واحد په کاملیت چې صرف الله ته مراد دی احد کنه متوحد احد یو ذهن دې پوره سیدل وشي نو د دې د وجه نه متوحد واحد ونه ویلې او متوحد دغه شانت احد وسوګي چې احد دی ویلې الاحد نو موږ یې الاحد نو احد کې حروف کم دي او په متوحد کې حروف زیات دي ذهن دې پوره سیدل الحمد لله المتوحد بجلال ذاته